خپل بندګانو باندې. لهذا د دې د وجنه احادیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې راځي چې یو مسلمانی او هغه دوه ښځې کړي یا درې ښځې کړي یا څلور ښځې کړي او دا مسلمان د زنانو په منځ کې هغه چې کوم د انصاف نه کوي، یوې داسې کلی چې چېرته هغې باندې څپی کې راټولوي، چېرته خشاکونه پرې راټولوي او دغه بلې نه یو ملکه جوړه کړي، خانه دې جوړه کړي. نو جناب رسول الله فرمایي قیامت کې به دغه دوه درېو څلورو ښځو خاوند راوستلی شي او د هغې دا یو طرف به چې کوم دی پالج والی، د هغې دا یو طرف به پالج والی. محترمو هر سړي له دې خبرې سوچ پکار دی. الله تعالی د دوو درې څلورو ښځو مسلمانانو ته ترغیب ورکړی دی چې تاسو که دوه شی کولی مثنى و ثلاثه و رباع، چې څومره د څلورو پورې شی کولی جایز دی او اجازت دی، خو دومره دا چې ګوره انصاف به پکې کوئ او انصاف به کوئ چې چا هم انصاف ونه کړو قیامت کې به دغه شان ته نیمګړی راځي. نیم بدن به چې کوم دی روغ نیم بدن یې پالج والی، نیم بدن به روغ نیم به پالج والی. خو ګوره یو د زړه محبت دی، نو د زړه محبت کو دا د یو زنانه سره ډېر او د بلې سره کمي، نو په دې کې ګناه نشته دی، ځکه نبي علیه الصلاۃ والسلام محبت د حضرت عایشې صدیقې سره ډېر و او د الله تعالی نه به سوال کوي چې یا الله زه چې انصاف کوم په هغه څه کې چې زما وس رسي او چې په کوم څه کې زما وس نه رسي، نو مطلب د زړه محبت دی، نو خدای په دې باندې ما مه رانیولی کړي. لهذا د زړه په محبت کې ګناه نشته، خو نور که چا انصاف ونه کړو نو په دې باندې به ګناهګارېږي. او ځینې خلک داسې هم شته چې هغه یو ښځه د پلار کولیږي وي شړي او بله ښځه کوي، نو دا ګوره سخترینه ګناه ده چې یو انسان چې کوم دی هغه راولګي وشړي او بله چې کوم دی کوي او تا د پلار په کور کې زړومه نه بل واده کې او نه چې کور ته راولم، نو دا ظلم دی. ګوره په دې الله تعالی خفه کېږي. نو ظلم په چا باندې مه کوئ، ورنه الله تعالی په تاسو باندې به چې کوم دی هم یو ظالم مسلط شي په تاسو باندې